عبدالله ته څه کې ته په دې ورځ هم دوکان ته ځې اوس خو به تا پسې خلک ګرځي 12,000 روپۍ راغلي دي د سرکار ته خو به ګرځېدې د امپیګانو د امنګانو سره اوس خو ته ځان له سیټې کور کې کښېنه ظالمه دا خو د مسلمان دا خو ډېره ښکلې خبر وکړله دې باندې خو ما سره سوچ نه و کړی مخکې خو به د امپیګانو سره ګرځېدم نو خلکو به هر چا به راته ویلې صاحب او صاحب اوس خو مې څوک په سړه ډوډۍ کې هم نه حسابوي خو اوس بیا زما وار راغی ورګه اوس به د خلکو سره ګورم صحیح ده هغه به دوکان بندومه زما چې حجره کې کښېنم او بس اخره خو به را روانې که نه هغه صاحب خو به راته وایي که نه بیا زما چانس ولګېدو ځه السلام علیکم بوډا وعلیکم السلام ملک صاحب څنګه دې پیاده را مخه کړې ولې ګاډی خراب دی که څنګه یاره بوډا هغه ماخان هغه پیسې 12,000 ته مې داخله کوله ښه نو پیدا ځکه را روان وم ګاډي کې خو نه شوم تللی که نه خلک وایي چې مالداره دی یاره د خدای او د رسول خاطر وکړئ ملک صاحب دا تاسو څه کوئ یاره نو دغه ستا حق جوړېږي چې ته په دغه پیسو پسې تللی او داخله دې ورته وکړه د دنیا ځمکې دي په یو جریب کې خو صرف ستا کور دی ګاډي دي مړه دا شی مه کوئ سړی ځان لم کار کتلی دی مړه به سر سړی ور روان شوی دی او داخلي کوئ مړه سوچ او فکر نشته دی خو یاره بوډا زما خو نه پاسپورټ شته او هغه سیم ته چې 3 میاشتې بس لوډ وکړم نو خیر خیریت دی نو چې اوس ته سیم ته یې لوډ نه کوې او پاسپورټ نه جوړې عمرې له نه ځې حج له نه ځې الله دې نه غواړي نو اوس ته څه کوې اوس دغې ته پیسو ته به داخله کوې مړه پرېږده سړیه د کونډو وونډو د غریبانانو حق وښئ پرېږده مړه بوډا نور خبرې پرېږده موبایل راکړه چې تاله یم وکړم ښه دا څه ته کېږي یاره بوډا نه ښه هوښیار سړی نو اوس زما حق جوړېږي که نه غریب سړی یم یاره هر سړی به خپل ځان ته کوداله وایي نو واله نو ستا خو د دنیا جایداد دی د الله بنده اکاډ هم راکړه بوډا دا واله شا به زر کوه که چېرته خدای پاک یې وکړي مونږ خو غریبانان تا ته پته ده اوس هم نه کېږي بوډا اوس په میسج راشي ها وایي که نه اوهو چې ضلعي هغه انتظامي سره خبره وکړئ پېژنې که نه څنګه ضلعي انتظامیه موږ څه پېژنو یاره مړه هغه پنچري سره هغه عبدالله هغې ته به سره وکړه که نه نو ولې هغه کې هغه پکې افسر لګېدلی څه افسر نه بیمبران افسران څه ګرځي که نه بیمبر نه دی دا څه وی یاره اوس هغه به لاړ شم هغه له به خامخا ځي دا څه وی یاره میسج به ورته ښیمه میسج به ورته لازمي ښې دا یو دی که نه دقه یو دی او دقه دی بس زه صحیح ده ملک صاحب خو دا پیسې وانه لې ګوره تاله نه ښې کېږي او خبره ورته کومه دا د غریبانانو حق دی صحیح ده به زه لاړم بوډا ښه بس ورځه ځه السلام علیکم بچیا وعلیکم السلام بابا بخیر دی څنګه عبدالله بچیا ښې خیر بابا ته ښې خیر دی بچیا ما یې که هغه 12,000 روپو چا راته ویلي ویل دا یې کولی شي نو حالم نو ما ویل چې څه دراله وکړو نو غریبي ده تا ته پته ده الله ډېر زیات خراب دي بچیا ولې نه بابا ولې نه ته راکړه شناختی کارت راکړه زه به میسج ولیږم شناختی کارت یا فوټوسټیټ راکړه فوټوسټیټ یې سره سره فوټوسټیټ خو راسه شته بس فوټوسټیټ راکړه هغه ډېر ضروري دی صحیح ده بس فوټوسټیټ والا مې چې به دا کار راله وکړو نو را به ډېر ښه وکړي فوټوسټیټ خو مې ویست کړه چا راته وویل چې فوټوسټیټ پکې ضروري دی که نه فوټوسټیټ نه بغیر خو نه کېږي ښه بچي زه به دا میسج ولیږم که نه یو 2 ورځې بس په تا نه میسج راشي بیا به ته زما خواله راشي صحیح ده صحیح ده صحیح چې میسج راغی نو بیا راشم چې میسج راشي بیا به ما ته وښیي هغه میسج بس زه صحیح ده بچی به دا کار راله وکړه ډېر زیات خراب دي ښه بچي ولې نه بابا دا به تا سره یې دا فوټوسټیټ دا ما سره یې که نه دا ما سره لکه ټول والا فوټوسټیټ ما سره دی ښه بس صحیح ده بچی الله دې خوشحاله کړه بس لاړم صحیح ده بس دا کار راله وکړه ډېره مهرباني الله دې آباد ساته بچی ورشي حسر جي وایه که نه تاسو انکوایر ته راغلي چې مونږ انکوایر ته راغلي کوم اس ام اس چې مونږ ته شوي او کوم کارډونه چې جمع شوي تاسو جمع کړي د هغې باره کې چې کوم اس ام اس شوي دي نو کوم چې د هغې مستحق کسان دي نو د هغو شوي دي او کوم چې په ناجیزه باندې د دې شي حقدار نه دي د دې پیسو نو د هغو مونږ پوره ریسرچ کړی جان پړتال هم کړی دی کوم چې هغه حقدار دي هغه به حقدار ته میلاویږي حق او کوم کسان چې بس مالدار دي دا د هغو حق نه جوړېږي نو هغه به مونږ ریسک کوو او هغه به دا شی هغو ته به سره میلاویږي نو حقدار کس ته به دا میلاویږي بالکل سر جي ښه خبره ده صحیح ده او که نه دا کوم غریبانو حق دی د کونډو رونډو د یتیمانو حق دی د مالدار سړي حق خو دا نه دی بالکل صحیح ده چا د میسجونه راغلي هغه به راشي نو بس اوس به مونږ ریسرچ پکې وکړو چې چا شوي دي هغه به هغوی ته میلاو شي صحیح ده یاره بوډا خو دا 12,000 روپۍ مې راوښه دی که نه نو کره ده باندې چرګ خورم چرګ مړه ملک صاحب پرېږده سړیه تا په موږ باندې
په ګاډو کې چرګان نه دي خوړلي دنیا ګاډي دي اغوستي نو په دې 12,000 روپو کې برابر نه شي خدا راته ووایه چې اس ام اس درته راغلی او که نه بېکار د اس ام اس راغلی دی نو بیا خو به ما ته هم راغلی راځه چې اردو کې نو څه ته ګورې نو ورځو عبدالله خواله راځه داسې وې لکه بس دعا خو وکړه که نه که خدای پاک دا پیسې چېرته کړي یا الله نو یا الله زمونږ د غریبانانو ته به ځان غریب نه یې ته خو ملک یې وې الله زما د ملک کو دا پیسې وکړي داسې ووایه یا الله زما غریب دا پیسې وکړي خدایه یا الله دې زما مو جوړې زم ډېر غریب یم ای خدای دې نیسمه نبي خوبه زه ته غریب یې ته خو ملک یې راځه راځه یاره جی ما ته خو مسج راغلی چې زما هغه پیسې شوي دي هغه 12,000 جی عزیر یم که نه هغه عزیر ملک دې سره یاد نه که وزیر ملک ها وزیر ملک دا خو موږ راغلي د دې ریکوري ده او کم چې حقدار خلک دي دا به حق به حقدار ته میلاویږي او ستا په نوم باندې خو 40 مرلې ځمکه ده یو د ګاډی دی د دنیا مارکیټونه دي دنیا جایدادونه دي او دا خو د کونډو رونډو د یتیمانو د غریبانو حق دی نو دا خو ته غټ ظلم کوې د کونډو رونډو د یتیمانو پیسې اخلي او کم سړی چې په ناجیزه دا پیسې لري هغه موږ د مخې سره موږ ځان سره بوځو ته به زموږ سره ځې موږ خو خصوصي به داسې خلکو پسې راغلي چې کم د دې حقدار نه یا به موږ خامخا بالکل د ځان سره بوځو یاره جی ته پکې زما نوي غریب دا نوم لږ وګوره چې زما راغلی دی او که نه او دا خو د سم د سړیتوب کار وکړو دا خو ته مخې سره بوځه ده ته ما ښه وویل چې مسلمانه ملک سړی او دا نوم مه لیکه په دې کې ده ما ته ویل نه مې پاسپورټ جوړ کړی او نه مې زیلوټ چېرته کړی دی پوه شوې د حکومت نه ړانده جوړول دې خلکو د لاسه زموږ غریبانانو ته نه ملګي یاره جی ته پکې د نوي غریب دا نوم لږ وګوره چې څه راغلي دي او که نه دي راغلي وبګورو نوید خان ستاسو په نوم باندې پیسې نوید خان ستاسو په نوم باندې خو پیسې نه دي شوي تا خو د میاشتې نه به میاشت کې د 1,000 نه بره چې دی نو ایزیلوټ کړی دی خو زه خیر پکې راوېدو څه خبره نشته تا موږ ځان سره بوځو نه دی رسک کوو موږ به دله خیر بیا هم کوشش وکړو ټیک ده ته به غریب خو ستا پیسې شوي نه دي او دی خو چې دی خو ظالم دی دی خو ظلم کړی دی به د ځان سره د مخې سره به موږ بالکل لا بوځو یاره جی قسم دې که ما ایزیلوټ کړی خدای مې دې قلمي ما خو چېرته 30 روپۍ ایزیلوټ هم نه دی کړی زوی مې راغلی د سعودي عرب نه او تقریبا 8 میاشتې هغه وشو چې تللی دی هغه راته 30 روپۍ راوړولې وې هغه 30 روپۍ چې ختمې شوي بیا مې د سره ایزیلوټ نه کړه صاحبه د خدای مسلمانه دا څه حکومت دا څه دروغ خو نه وی دا کمپیوټر دا نن سبا د دروغو زمانه نه ده دا کمپیوټرایز زمانه ده د 1,000 نه بره دې ایزیلوټ کړی دی قیسې پرې دوا ستا رو شوي نه دي او دی به موږ د مخې سره د ځان سره بوځو دی یاره دونه پیسې خو ما چېرته سیمده نه دي کړي ما خو په 3 میاشتو کې 1,000 روپۍ ایزیلوټ کړی دا څنګه چللی 1,000 روپۍ چا کړي دي یاره زه ګورم مساجد یو سیم استعمالوي چېرته زما په نوم خو بیا نه یې رایستې تورې زه هغه نه تپوس کوم مساجده ای ساجده دې خوا راشه ته دې خوا راشه په چل ول کې معلومات څه ویل حاجي ته نیټ استعمالوې که نه بچي او ته پکې لږ انګلینډ راواړوه انګلینډ د حاجي په انګلینډ څه کې خبردار ټي وي ډرامې وګوره دومره ښکلې ډرامې دي چې خبردار ټي وي راواړوه خو نیټ خو استعمالوې که نه او دا راته وایي بچی دې ته د 100 روپو پیکج کې دا خو ته ماشاءالله ډېر تکړه شوی دا د هفتې 300 والا 300 والا او. دا خو څه د میاشتې تقریبا چې نه مینو دغه 12 13 1400 روپۍ راځي که نه او دکان نه چې څه پیسې راوړې بس زه خو هم ایسته بس په دا نیټ پې کوه مړه نو څه پې کوه کور کې مه ورکوه بالکل دا او دا راته وایي چې دا سیم د چا په نوم دی دا ستا په نوم دی نه راځي زما په نوم دی که نه خو ډېرې بېخوبه زه ستا د لاسه زما 12,000 روپۍ غرقې شوې خو ډېرې بېخوبه اوس دا ایزیلوړې ته کې پاسه